د نفي د تماثل لپاره منګه تماثل دوه قسمه تماثل نوعي تماثل جنسي په اعلی طریقې سره موږ دفع کوو. اوس راشي هغه باقي دا خو والد دا خو موږ لګیاو که نه په لا انتجو کې لګیاو. نو ما تاسو ته کوشش کوو چې دا خبره زه په طور د قاضي باندې تاسو ته قاضي عبارتونه مې سره مو ووایي رسول الله ستاسو یېرېږي به درنه نو بیا دا چې کله د کتاب سره خبره شي کنه بیا یېرېږي نه ګورئ پوه شئ هند راغله ستاسو اوس په خبره ځان پوه کړه څه شو عفان دغه ځای ها یم زما مخې له اوس دا ځای وکړه نو ته وایې راځه ته رابشي ځه سبق شروع شو چې نو دا خو هغه صیغې وې که نه چې دی د چا والد او د چا څه نه دی مولود نه دی نو دا کومه صیغه شوه دا هغه یوه صیغه شوه د چا نه دا احتمالاتو نه ګوره منګه دا یا صیغه د معلوم یا د شان سره ولګولو یا د چا سره د ذات سره دا اوس موږ د چا سره ولګو دا ذات سره او د دې انتاج څو معنی وي دوه یو لغتن او یو انتاج چې کوم دی تولد او یو انتاج اثبات د مدعا بالبرهان اثبات د چا د مدعا بالبرهان نو بیا اوس ولګو د ذات سره ولګو د چا سره او صيغه معلومه کړه نو هغه تیر شو کنه صيغه د معلومه شي نو د ذات سره لګي نو څه مطلب یعنی الله تعالی والد د چا نه دی وشو الله تعالی والد د چا ولې که والد د چا شي نو دی به والد بل مولود له تکافو تماثل او بیا د هغې نه وروسته د نفي تماثل دپاره نورې دوه طریقې دا تېرې شوې ټیک شوه اوس راشه کومې وته صيغه د مجهول یې کړه صيغه د چا لم یلد ولم یولد او بعینه د چا سره د صورت د قل هو الله احد هغه دویمه حصه لم یلد ولم یولد الله تعالی والد د چا نه دی الله تعالی دا والد خو نه شو تېره شوه اوس مولود نه دی واجب تعالی مولود ده چې بل څوک والد شي بل څوک څه ولې چې بل څوک والد شي او دی مولود شو پیدا شو پوه شئ نو یاد ساته مولودیت ملزوم الحدوث دی څه دی ولې چې مولود شو پیدا شو کنه نو مخکې نه وکړه لازم شو کون د واجب تعالی څه حادث دې کې هم زیات څه مه وایه بس دا آسان دی بس دا ټول نه غټ نقصان جوړېږي دا معنا دا ټیک شوه اوس دوم بله معنا پاتې شو کومه یوه او ویې لګوه د ذات سره ویې لګوه د چا سره کومه معنا اثبات د مدعا بالبرهان په حال د کون د ذات د واجب کې اثبات د مدعا بالبرهان نه کوي انتاج کنه انتاج دې ته وایي کنه چې ته قیاس جوړ کې او هغه نتیجه ورکوي دې ته انتاج وایي کنه نو دا انتاج دا کار پوه شئ پې نو دا اثبات د لنډه اثبات د مدعا بالبرهان شو اورئ نو دا الله تعالی ځکه دا کوم علم دی علم حصولي دی او علم د الله تعالی مطلقاً څه دی ما تاسو ته علم د الله تعالی مطلقاً ولې حضوري دی ځکه واجب تعالی علم یا په ګوره درې څیزونه دي د الله تعالی د علم چې د الله تعالی تعلق سره علما راشي څو څیزونه دي چې د الله تعالی تعلق سره علما راشي درې څیزونه دي یو ذات ته واجب دی یو صفات ته واجب دي یو ما عدد ذاتي و صفات نو شته چې د الله په علم راځي اسو څیزونه دي درې کم ذاته تعالی صفاته تعالی وما عدد ذاتي و صفات ذات ته واجب تعالی هغه په علاقه د عینیت سره معلوم د علم حضوري دی او څه شي انو علم حضوري شو او په صفات او علاقه د عینی د نعتیت توجنه څه دي یو علاقه د چا د نعتیت وکنه په دې سره چې معلوم منعوت وي او عالم منعوت وي صحیح معلوم نعوت وي او عالم صحیح منعوت وي نو علم د منعوت په خپل نعوتو علم د موصوف په خپل صفاتو دې کوم علاقه ده علاقه د نعتیت ده نو دا هم علم حضوري شو او ما عدد ذات او صفات څومره چې دي هغه علاقه د علتیت او د معلولیت ده څه ده او علم د علت په خپل معلول او دا علت نه مګر علت موجوده ده ګوره ښه علت سره علت موجوده پوه شئ نو دې وجنه علم د واجب تعالی په دې معنی دا کوم یو شو علاقه د علم حضوري شو نو د الله تعالی علم مطلقاً حضوري ده اصولي او علم حضوري دا کمال له
په نسبت ته چا باندې علم حصولي باندې ځکه په علم حصولو کې صورت ته احتیاجي څه شي ته او په علم محظورو کې صورت ته احتیاج وي هلته شی په خپله حاضر وي شی په خپله حاضر وي د دې وجې نه دا کوم څیزونه چې معلوم د علم حضوري شو د دې تعلق د خپل عالم سره ډېر تیز شو عینیت ډېر تیز دی صفت د شی ډېر تیز دی معلول د شی چې جوړ کړی دی هغه دا څه دی دا په واسطې د صورت باندې نه معلوم په واسطې څه د تا نه تپوس کوم چې کله یې جوړه و دا شی و چې جوړه و نو شی و نو هغه کې خو شی نه نو صورت هم نه و چې کله اراده وکړه علم اراده پوه شئ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون شا جوړ شه نو هغه وجود ته راشي پوه شئ پې نو دې وجې نه هلته صورت ته ضرورت نشته پوهېږې پې او دا چې دا علم حضوري صفت د کمال دی صفت د چا دی او د الله تعالی علم د الله تعالی علی وجه الکمال دی پسې لاړ شه په دقه د خدای موږ وبخي موږ سره نور شی نشته څوک به الله پاک ډېر یادوي که نه پوه شئ په قسمونو به یادوي موږ خپل رب ته وایه یا ربه موږ تا داسې یادو نه څوک علم حضوري پې د پیران دي پوه شئ پې د شیخان دي پوه شئ پې که نه او دا بزرګان دي دوی به الله یادوي خو د دې خبرونه خبر دي ډېر عبادت پکې خو نه موږ چې الله څنګه یادو که نه هېڅ څوک اډو یادولی نشي موږ چې پرون د تماثل او د الله تعالی که نه مثل نشته په دې چې کوم تفصیل موږ وکړو دا زموږ خصوصیت دی انشاءالله او موږ خدای نه سوال کوو چې الله موږ په تا ډېر مین یو موږ ډېر جزان یو موږ ګناهګار او موږ درې سپونه وساته د چا نه موږ سپونه وساته موږ د کلابو نه بچ کړه خدای موږ د سپو نه بچ کړه پوه شئ موږ دقه وایو که نه چې الله موږ ستا بندګان یو موږ کوشش کوو خدای تا ته د تقرب او تا ته نږدې کوو زموږ هېڅ څوک نشته سوا ستا نه بس داسې قراره ته راکوه موږ چاته محتاج وه موږ چاته موږ سوال خدای موږ ته زموږ مولا یې ته زموږ الله یې او ته زموږ خدای هم ته زموږ یې زموږ هېڅ نشته موږ هېڅ نه یو ته هر څه یې خدای موږ ستا یو ته زموږ یې بس دا زموږ خبره ده ټیک شوه نو خدای پاک دې په دې وجه موږ وبخي په دې وجه الله دې دا زموږ د بخانې ذریعه جوړ کړي او دا زموږ کمال هم نه دی دا هم د الله د طرف یو نعمت دی چې موږ راکړلی خدای دې کې زموږ څه شی نشته موږ بس لا شی یو بس موږ لا شی محض یو لا شی محض پېژنې ښه اوس لاړ شه مخې ته اوس راشه مخې ته چې واجب تعالی څه نه دی ها یو پاتې شو کم یو دا خو علم حصولي شو که نه نو دا ځکه نفي شو پوه شئ لا ينتجو ولې هغه ينتجو کوي نو علم خو به علم حصولي شي که نه نو لا ينتجو دا مفید هم شو صحیح شو یو پاتې شو کم یو الله تعالی څه نه دی ها مثبت بالبرهان نه چې په براهینو یې ثابتو چې څه اوس د دې نه مخکې یاد ساته طالب جانه دوه قسمه څه دي الله تعالی چې کوم دی مثبت بالبرهان دوه قسمه دی یو برهان انی دی یو برهان څه دی لمبي دی برهان انی استدلال د جانب د معلول نه په علت استدلال د چا او استدلال د جانب د علت نه په چا په معلول دا کوم شو دا لمبي شو او د هغې لپاره مشهور مثالین دي چې تاسو به سل واره اورېدلي پوه شئ به لکه موږ وایو که نه اورې پلانکی چې کوم دی ګوره ځان پوهه کوي زید محموم زید سره تبجن دی زید سره تبجن دی نو ګوره څنګه دا د باندې تبه ولې تبه ده پې یا دا تبه په خپل مرض نه وي دا اثر د مرض دا علت به بل شی شاته یا به زخمي یا به سینه زخمي یا به مرۍ زخمي وي یا ته پوه شه ګرده کې پر تبې چې راځي تبې نو د تبې چې نو فوراً صحیح معلومات الله صحیح ډاکټر لاړ شه چې معلومات وشي نو خبره مې تاسو دا کوله چې زید محموم ولې لأنه متعفن الأخلاط أخلاط أربعة دم بلغم صفراء سوداء دا تاسو ته یو کتاب د طب څخه خامخا وایم چې په دې طب کې ستاسو لږ شانتې دا پیدا شي رساله قبریه به ان شاء الله رساله قبریه نه رساله قبریه خو وایي کنه خو نه بیرول پوه شئ اورې نو رساله قبریه وایي پوه شئ نفیسي به لږ ووایو هسې به لاړ شو لږ شان د طب کتابونه ووایي معمولي چې سنه خبر شي چې دا شی نو دا څو اخلاط دي اخلاط اربعه نو اخلاط اربعه دم بلغم سودا صفرا دا چې کله په اعتدالي انسان مزاج او صحت صحیح وي
او چې کله دا د اعتدال نه وځي یا دم غالب شي یا بلغم غالب شي یا صفرا غالب شي یا سودا غالب شي. سودا چې غالب شي انسان سودایي شي، صفرا چې غالب شي زړه پی راشي، او دم چې غالب شي د پريشر شي راشي، او زه بلغم چې غالب شي سینه خراب شي کته په پړپوس د هر یو بیا خپل مرکز دی. پوه شئ په د هر یو د دې اخلاق خپل مراکز دي، بیا غیز د کول غواړي بیا دغه اثار یا په سمنده کېږي. یو خبره ته کوم یخي وبس کوي او یخي وبو کنه په ګرمۍ کې دا علاج دی. دومره یخي نه لکه د فریج یخي نه، دا زمونږ اعتدالي یخي دي. پوه شئ دا مریم نه خرابوي او دا ځګر به ټنډه ساتي چې ځګر دې خراب نشي. ډېر ګرم څیزونه دا چې دی نو دا تاوان کوي. پوه شئ پې نو څه به خورئ دا بوټي رسکوي بوټي څومره یې که نه سکوي چې څومره یې بس دا دغه ده ښه نو مازې دا خبره به پرېږدوه سبق خرابېږي او صفان بیا بدګري. پوه شئ پې نو څنګه دی لأنه متعافن وكل متعافن الأخلاق محموم فزيد محموم. تعافن أخلاق ده نو محموم ده نو زيد محموم ده بیا پسې لاړ شه. دا منګه استدلال د جانب د چا نه کو د علت نو کو په معلول. استدلال د جانب د چا نه کو د علت نو کو په چا باندې په معلول باندې او بیا پسې لاړ شه. اوس الټه ووایه زید نو دلته استدلال شو د چا نه د علت نه ځکه لأنه ګوره حد اوسط ته څوک جوړ کړلی بسم الله الرحمن نو یو برهانی انی دی او بل برهانی کم یو دی لمی دی. استدلال د چانه د معلول نه په علت باندې د چانه دا کوم یو شو د انی شو. استدلال د جانب د چانه د علت نه په چا په معلول. علت نه څنګه ګوره علت چې جوړې نو عقب حد اوسط کې څوک به حد اوسط کې لکه ته زید محموم زید لأنه متعافن الأخلاق وكل متعافن دا متعافن په دوړو کې څه دی حد اوسط دی. دا په دوړو کې څه دی حد اوسط دی. نو دا علت شو دا څه شو دا علت شو دا که حد اوسط دا علت وي کنه. خو دا څنګه چې مونږ علت جوړ کړل نو په نفس الامر کې هم دا علت دی او که داسې راځي داسې وایي همداسې هم ټیک ده چې کوم ته په حد اوسط جوړ کړی کنه د علم علی نتیجې دپاره علت خو دی خو په نفس الامر کې هم دا علت دی. دې ته څه وایي لمبي او چې په او صحیح او چې د استدلال کې د جانب د چا نه د معلول نه په علت لکه ته غزه الټه ووایه زید متعفن الاخلاق زید څه لأنه محموم وكل محموم د وسط نه کو نو دا کوم یو شو دا د استدلال د اثر نه ان تحقق د بار راځي کنه نو د دې تحقق د علت په تحقق باندې دلیل کو ځکه چې اسه چې علت نشته نو معلول څنګه راغی. وجود د معلول مستلزم د وجود د چا لره چې معلول شته علت شته نو دې ته وایي اني وایي ټیک شو جی. اوس ما د ګوره دلته چې موږ نفي کوو چې الله تعالی په دلیل نه ثابتېږي کنه نو مراد د دلیل نه دلیل څه دی لمبي دی ځکه بل شی علت واجب تعالی لپاره نشي کېدی. څوک د شی به علت شي د الله تعالی لپاره صحیح شو او پاتې شو دلیل کم یو اني دا خو شته کنه دا خو ټول جهان چې کوم دی نو څه دی دلیل دی په وجود د چا د باری تعالی. موږ استدلال کوو دې نو تاسو د الله تعالی په ذات کې سوچ مکوئ د الله تعالی په مخلوق کې سوچ کوئ چې دا غي نه څه خالق ته ورسئ. پوشه او دا شعر دی کلی پوشه هر گیا ہے کہ از زمین روید کم گیا چې زمکه نه راټوکیږي وحده لا شریک میں گوید ٹھیک شو یا برگ درختان سبز در نظر هوشیار وای دا د خيار سړي په نظر کې پوشه په د شنو ونو دا پانی دا پانی نه دی پانی ګوره په دې پاڼه کې پکې ته یو غندلې دننه سي غټي بیا نری ستارونه تلي او هغه بیا چې دا وچه شي تاسو ګورئ نری تارونه پکې نور ومي پوه شئ نو برګ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقې دفتر اس معرفت کې هر پاڼه هغه دفتر د معرفت الهي دی. نو دا شوخه نو دشي وس یو بل خبره ده چې دا نو د څه برهان ممنوع کوم یو دی لمبي ان نشته خو بیا په دې ان کې هم جنگ دی چا
د صوفیه او صافیه او د متکلمینو متکلمین دا اثبات کوي متکلمین خو د کلام علم کلام وایي دی ته چې وجود د باری تعالی ثابت کی بچا سره په دلایل سره کم دلایل او اني شو خو صوفیان وایي کنه هغه شی چې هغه د ټولو نه زیات ظاهر دی ته هغه ثابته او د ټولو نه ظاهر څوک دی وجود د باری تعالی دی دې نه حضرت ابوبکر صدیق وایي عرفت ربي بربي ما خپل رب بل چا نه ما په رب پیژندل بل شی زه معرفت ذریعہ نه ګرځوم الله تعالی د ټولو نه څه دی واضح دی دې وجه تصوف د دنیا ده پوهېږې پې هغه سوا سیزونو ته ګوري سیزونو ته نه ښکاري الله ورته ښکاري دې وجه هغه چې منصور چې ان الحق وایي که نه معنا هغه ته خپل ځان نه ښکارېدو خو څوک ورته ښکارېدو الله ورته ښکارېدو یعنې زه څه نه یم څه چې دی خو ایو الله دی نو پوه شوې پې اور منصور په ان الحق د غرغرې رسن لځي خو ظاهري الفاظ ټیک نه و مفتیانو فتوا ورکړه او بس بیا یې پانسي کو پوه شوې ختم یې کو او نور چې کوم دی نو دغه درجه اورو چې لوی دغه زده اورې که نه اورې او لکه دغه شو عرفت ربي بربي او بیا مثال آفتاب احمد برا آفتاب احمد دلیل آفتاب ها آفتاب د انور د بار څه دلیل دی وجود د باری تعالی خو مثال د نور دی نور خو لا دومره واضح نه دی که نه پوه شوې پې نو په نور په وجود باندې څوک دلیل دی په خپله د ځان دلیل دی که نه نو عرفت ربي بربي او یا آفتاب احمد دلیل آفتاب پوه شوې پې اورې نو داسې خبرې شوې نو بیا صوفیان بیا څه کوي هغه د علامه تعالی باندې بل شی دلیل نشي جوړېدی څه شی هم الله تعالی دلیل دی په هر شي الله تعالی هغه څوک چې د ټول نه زیات اظهر دی هغه ته دلیل څه ضرورت دی چې په دلایلو ثابت دی پوه شئ چونکې متکلمین هغه خو د دلایلو سره کار دی خو علم دی که نه د دې وجې نه هغه دغې نکتو ته نه ګوري خو دا چې کوم دی نو دلایل یې نیوي دی امام رازي رحمت الله علیه سل دلایل ویلو په چا په وجود د باري تعالی باندې وجود د چا خو چې کله وخت ځنکدن راغی نو شیطان ورته وایي دا صغرا دی نه منم کبرا دی نه منم دې ټایم کې دی دو فرمایل چې هغه بوډۍ نه ده بوډۍ یو بوډۍ وه مشهوره بوډۍ او بزرګه وه پوه شئ هغه عجزه وه په تخته پاشه باندې ناسته وه عبادت به یې د الله تعالی کو هېڅ دلیل ورسره نه و او د هغې نه څوک تپوس کړه ته الله پېژنې هغې څنګه الله وایي زه د هغې بوډۍ په شان خلکو ته وایي زه مرمه څه مطلب یعنې دا دلایل د دې لپاره نه و چې په دلایلو باندې زما معرفت موقوف و دلایل به وران شي چې معرفت نه دلایل خو څه د خلکو د مزید علم د قناعت لپاره د اطمینان قلب لپاره موږ دلایل ویلو پاتې شو الله هغه موږ بې دلیله منو څه دلیل ته ضرورت نشته د الله په منلو کې الله تعالی هم داسې موږ منو بس دا دغه ځای پورې زه ورسېدم کوم ځای پورې دا خلاص شو بس ټیک شو اوس راشه جي اوس دا آسان سبق دی سولم کې د منځ کې به په دې قاضي کې به دغه ځای وشي ښه نو قاضي به زمونږ دغه ځای ټول پوره شي ګوره زه تاسو ته لیکم قلم راکړه